د شنګله سټوډنټ سوسایټي د سوري د لاندې یو مهم سیمینار ترسره شو چې پکې د شنګلې سیمې تعلیمي ماهرینو، وکیلانو او خبريالو سره زده کوونکو په لوی شمیر ګډون وکړو. په دې موقع اسسټنټ کمشنر یوټي رشید احمد فیضي، تعلیمي ماهر ذوالفقار احمد او د سوشل میډیا اکټیویسټ همرا فرحان زده کوونکو ته وینا وکړه او د سوشل میډیا په اهمیت او د تعلیم یې تفصیلي خبرې وکړې. وینوالو زیاته کړه چې د اف اس سی وروستو یوازې میډیکل یوازینۍ لار نه ده، بلکې نور هم بېلابېل شعبې شته چې زده کوونکي کولی شي پکې پرمختګ وکړي. همدارنګه که سوشل میډیا په مثبت او سم ډول وټاکلی شي نو دا ډیر ګټور کامیابېدی شي او نن سبا ډیر خلک د سوشل میډیا د لارې علم هم ترلاسه کوي. په دې موقع د شانګلي سټوډنټ سوسایټي د کور کمیټې غړو هم خبرې وکړې. د ټولو زیات چې زموږ اهم کم دغه ټاپک واغه دا چې کیریئر کونسلینګ که زیات تر تاسو خیال وکړئ زموږ سټوډنټ د اف اس سی له راشي خو هغو ته دا پته نه چې موږ به کوم فیلډ ته ځو. نو زموږ زیات کم فوکس چې هغه نن په دې کیریئر کونسلینګ حوالې سره چې یو سټوډنټ ته د میټرک نه بعد موږ دا دغه ورکو چې هغه کوم فیلډ ته اسانۍ سره ته غواړي دغه موږ کونسلینګ وکړو چې تا لپاره کوم فیلډ ښه دی، کوم ویلیبل دی او کوم څه نه دی. سوشل میډیا استعمال شو چې په کومه طریقه استعمالول غواړي د هغې کم نقصانونه دي، کمې فایدې دي، موږ لا پکار ده چې څنګه استعمال کړو. او مین فوکس نن وشو په سکلز باندې. زموږ سټوډنټس چې دي هغو ډګریان یې اخلي، رټې لګوي او هغو سره سکل نشته. نن موږ یو سیمینار ارینج کړی د ایجوکیشن پرپز د هغې ټاپک چې څومره زموږ مشران سپیکران هغې راغلي، ډبل اے سی ول راغلی، ایجوکیشن ایکسپرټ ذوالفقار صاحب ول راغلی، عبدالشکور او سلمان صاحب پروفیسر ایار پی ایچ ډي سکالر دی هغه ول راغلی، او نور داسې نور وکیلان ملګري ور راغلي، هغو پکې شرکت وکړو او انشاءالله تعالی داسې پروګرامونه به موږ بار جوړو د شانګلي سټوډنټانو لپاره. په اخره کې راغلو میلمنو ته شیلډونه او د ارګنایزینګ کمیټې غړو ته سرټیفیکیټونه ورکړل شو. جواد علي زین، سوات نیوز .com، منګورا، سوات.